چې یو بوډای ښځه ده په مدینه منوره کې आवाज وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي د پلار او د نیکه دین پرېږدي او مسلمان شي د هغه په دې سترګو کې داسې څه چل یو بوډای ښځه وه هغې وی چې ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تیر کړی دی اسه نه چې په دې اخر وخت کې مې په هغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چېرته غرقه نه شم خپل د زړو ښځو چې سلت کوپړی وي هغه یو پنډوکی تړلی دی او د ښار نه بهر وتې ده چې دې ښار ناړو تخته چې په دې پیغمبر مې سترګې ونه لګي په د پاسه سردار کونین صلی الله علیه وسلم را چراغ بوډای سکه وی بچیا څه پوښتنه کې داسې مې اورېدلی چې دې مدینه منورې ته یو پیغمبر راغلی محمد نامه ده او د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده او چې په چا یې سترګې ولګي د پلار او نیکه دین پرېږدي او بس مسلمان شي نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیره کړې ده یعنې د بوتانو عبادت مې کړې اسې نه چې په د اخر وخت کې پیغمبر باندې به زما سترګې ونه لګي حضور علیه السلام ورته فرمایي چې یاره بوډۍ ښه سوچ خو دې کړی دی اوس څه کې ویل تخت هماغه زوړ کلی لرې چې ښکاري دغې ته ځمه چې پیغمبر ونه ګورم خو دا پنډوکی نه شم وړی کمزور یم حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پنډوکی به زه در سره یوسم وی چې ډېره مهرباني به دې وي پیغمبر ورسره پنډوکی په سر کېښو او په لاره روان دي او خبرې کوي چې کلي ته ورسېده پنډوکی کېښودې بوډای والا څه پیسې ورکولې چې دا واله تا ما سره ده ورته ویل بوډای خبره دا ده چې زه داسې مزدور یم بې پیسو مزدوري کوم که بیا دې کله څه خدمت پېښېده نو زه به کله کله درته راځم او بس پنډوکی مې کېښو زه در نه ځم ویلې ښه بچیه یو خبره خو واوره ته خو ډېر بې مثاله ښایسته ځوان نو دا یو نصیحت مې پړه ولیکه چې هغه پیغمبر نه ځان بچ ساته چې تا چرته خراب نکي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې بوډای ډېره ښه ده ویل نه کنه قسم راته وخوره چې پیغمبر ته به نږدې نه ورځي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل بوډای قسم نشم خوړی خو نه به ور نږدې کېږي وی چې نه قسم دې نه خوړلی بیا دې پرېږدم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بوډای پیغمبر هم زه یم هغې ویل ها ته یې ویل هغه زه یم بس بوډای هم هلته وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول د پیغمبرۍ د دې نه لوی دلیل بل څه کېدی شي چې سړی بې لالچه یو بې کسې او بې وسې سره پنډوکی په سر دوه میله یوسي نو عزیزانو عرض مې دا و چې د تبلیغ مختلف ذرایع دي مختلف او هغه ذرایع پیغمبر بیا عملا او اخلاقا دنیا ته ښودلي عملا خودلی تاسو کته چې یو د لارې لاروی سره پنډوکی په سر دوه میله ځي او د ټول کائنات پیغمبر